سونو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیما همیرا مهوش. پاکستان کې میشته افغان وګړو بیرته ستنېدو لپاره تورخم پوله په عارضي توګه پرانستل شوې ده. د چارواکو وینا ده چې تورخم بارډر پاک افغان د تاو تریخوالي 20 ورځې وروسته کولاو شوی چې غیر قانوني میشته افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي. د پیښور لوی سرکاري هسپتال خیبر ټیچینګ هسپتال کې د صحت کارت د لارې د مریضانو مفت علاج بند کړی شوی دی. د هسپتال انتظامی وینا ده چې مریضانو علاج د فندونو عدم ادایګي له وجه بند کړی شوی دی. هوم اینڈ ټرایبل افیرز ډپارټمنټ له مخې جاري شوې اعلامیې تر مخه بنو کې دفعه 144 نافذ کړی شوی دی چې له وجې 1 او 2 نومبر میرانشاه روډ بنو علاقه کې سهار 6 نه ماښام 6 بجو پورې سکیورټي صورتحال له وجې به بند وي. صدر مملکت آصف علي زرداری ګلګت بلتستان 88 یوم ازادي دستوره کې ګډون کړي او خپل خطاب کې ویلي دي چې ګلګت بلتستان خلک ملک په ترقۍ کې بھرپور کردار ادا کوي. هغه زیاته کړې ده چې د مقبوضه کشمیر ازادي د وخت ضرورت دی ولې چې هندستان کې مسلمانانو په شمول په نورو اقلیتونو هم ظلمونه کیږي. پیښور په چمکنۍ علاقه کې د پولیس او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابله کې سلور ډاکوان وژل شوي دي. SSP اپریشنز مسعود بنگش ویلي دي چې د ډاکوانو دا ډله 20 کالونه په مختلفو وارداتو کې ککړه وه. ملکي مقامي وسایلو پرمختګ کې مهم پیشرفت مخې ته راغلی دی. 20 کلونو وروسته د سمندر تیلو او ګیسو د ذخایر لټون لپاره آف شور بیډینګ راوند 30 بلاکونو بریالي بولیانې موصول شوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ.